هغه خلک وایي که نه وایي د مسلمان وجل نن د چرګ د وجلو نه اسان شوي دي. نن معاشره کې وګورو نن سبا قتلونه په ناحقه باندې قتل له څومره اسان شوي دي، هر چاته اسان دی. او د دې د ګناه نه که موږ ځان خبر کو، حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي که چیرې ځمکه او اسمان په مخ د ځمکه په دې ځمکه کې څومره انسانیت، څومره مسلمانان، څومره مخلوقات دي، که دا ټول خلک او په اسمانونو کې چې څومره مخلوق دی هغه ټول خلک د یو مسلمان د وجلو کې شریک شو، نو رسول الله مبارک فرمایي وایي الله رب العزت به دغه ټول جهنم ته غورځوي. لکه د مسلمان وجل دومره سخته ګناه ده، که ټول د دنیا ټول مخلوقات هم د مسلمان په وجلو کې شریک شو، د اسمان ټول مخلوقات پکې شریک شو، نو الله ته څه ګرانه نه ده، الله به دغه ټول دغه چې دي دغه جهنم ته غورځوي. نو د مسلمان وجل څومره سخته ګناه ده. تاریخ طبري یو واقعه لیکلې ده، هغه وایي د نبي علیه الصلاة والسلام په زمانه کې یو کس راولګېد بل یې مړ کو، نو چې دا بل یې مړ کو نو دا کم کس چې دا قاتل دی د ده څه موده پس د مرګ وشو دی مړ سو، دا قاتل چې کله مړ سو نو خلکو دی دفن کو، په قبر کې دفن کو، نو ځمکې به د هغه جثه بهر ته راویستله، خلکو څو پرې دا دفن کو، خو قبر به هغه واپس کاو، ځمکې به واپس کاو. خلک راله نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي یا رسول الله دغه شانتې د قاتل د قبر دا موږ په قبر کې دفن کوو خو ځمکې نه قبلوي. نو رسول الله مبارک فرمایل وایي داسې وکئ چې تاسو د دوه غرونو په منځ کې دوه غرونه وګورئ او د دوه غرونو په منځ کې دا دفن کوئ او د غرونو په سر باندې کاڼي راتاو کوي او دا په کاڼو کې پټ کوي. او بیا رسول الله مبارک فرمایل وایي ځمکه د دې نه غټ ګناهګار قبلوي، که د دې نه غټ ګناهونه هم کلي ځمکې قبلوي، خو ځمکې دغه قاتل ځکه قبول نه کو چې الله رب العزت ته تاسو ته ښیي چې د مسلمان وجل څومره سخته ګناه ده. نن وګورو که نه نبی علیه الصلاة والسلام بل حدیث کې فرمایي چې د هرې ګناه امید شته چې الله یې معاف کړي. لکه انسان مسلمان نه څومره ګناهونه کیږي، نو که دی د الله نه امید کوي نو رب ګناهونه معاف کوي. خو دوه داسې ګناهونه دي چې الله رب العزت دغه ګناه نه معاف کوي. یو دا چې یو سړی شرک وکړي او د شرک په حالت کې د دنیا لاړ نو الله وایي د بخښنه نه کوي. دویم دا چې یو کس راولګېد بل مسلمان یې مړ کو نو الله د دې قاتل وایي بخښنه نه کوي. نو نن وګورو معاشره کې قتلونه عام شوي دي، د مسلمان وجل عام شوي دي او د قتل څومره سخته ګناه ده.